السلام علیکم. زه نن تاسو ته په دې ویډیو کې د جوسر د پولۍ بدلولو طریقه ښیم چې جوسر ته به پولۍ څنګه بدلېږي. راځئ تاسو دا وګورئ. وګوره د دې چې کوم جوسر پولۍ دا خرابه شوې ده، د اواز تاسو اورئ دی چلیږي، خو لکه دا په بره نه چلېږي. او اوس دې نه بعد چې کوم دی دغه وګوره بټن آن شو. بټن آن نه چې کوم دی بغیر چې د هغه پولۍ چې کومه ده هغه نه چلېږي. د دې وجوهات څه دي؟ د دې وجوهات دا دا پولۍ دی اوس روغه ده. د دې چې کوم د کټ لاندې غټه پولۍ ده هغه خرابه ده. د ګوره دغه ماته شوې هم ده او د دې د ښرانګې ماتې هم دي. د دغه وجې نه دا چې کوم دی دا پولۍ نه چلېږي. چې کوله چلېږي دی ټیک شو. ښه د هغې نه بعد ګوره د جوسر د کم جګ چې کوم دی د هغه پولۍ روغه ده او د جوسر چې کوم لاندې ماشین دی د هغې پولۍ خرابه ده. دې ته اوس بدلوم. دا به ګورئ څنګه د 5 ټکۍ به هغه به راواچ ټکۍ راولئ، په لاس راولئ، په هغې باندې به یې ریورس پاړ ووایئ او هغه به اوپن ولاړ شي. دا اوس وګوره دا پولۍ چې کومه ده دا ګورئ دې ته سرونه نشته. سرونه چې کله د دې پولۍ نه وي نو پوهېږه چې دا جوسر نه چلوي. نو جوسر پولۍ به هغه به نه چې هسې بنګارې اواز به کوي، خو دا به چلېږي نه. ټیک ده. د دې پهچان دا دی، دا غیرات دی. که چېرې زموږ د یوټیوب د چینل چا نه سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د ګنټۍ د نشان سره دباو کړئ. دا ګوره دا ما نوی پولۍ راواغېستله او یو شان دی سیم ټو سیم دا وړوکي نټ والا. ته د دې د خپو ته وګوره او هغې ته وګوره دا خپې چې کوم دي دنګې د هغه خپې والی شوي دي. هغه دا کومې چې والی شوي دي دغې وجې پهچان دی چې یار دغه والی شوي دي نو دغه خرابه ده. ټیک شو. زه به دا نوی پولۍ ته خېږم. ښایسته طریقه ده، اسان طریقه ده. دا ګوره دا به دغه باندې کېږدئ، دغه میتاو کړئ او دغه ټیټ کړئ. د هغې نه بعد به چې کوم دا جګ ته دی دا به راولئ. دا پولۍ روغ تاسو ته ما په بل سر کې مې دا پولۍ دی روغه ده. ټیک شو. دا پولۍ ټیک ده. دا بې له پاسه کېږدئ او تاسو به دا چې کومه سوچ په ولګوئ. سوچ نه بعد چې کوه دا به زه آن کوم. پرې تاسو ته وګورئ په خپله سره بلکل کمپلیټ کوي. ټیک شو. انشاءالله زه تاسو ته د هغه ښه ویډیوګانې راوړم. که چېرې زموږ د یوټیوب د چینل چا نه سبسکرایب کړی دا ورسره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او د ګنټۍ د نښانو سره دباو کړئ. والسلام.